بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره یو اهمه مسله چې د واتس اپ د ګروپ په ذریعہ باندې ډیرو ملګرو دا غي ته پوسټ کړی دی چې د یو انسان نه ډیر منځونه قضا شي نو د به دا منځونه څنګه راګرځي د دې څه طریقه ده. نو ګورئ مونږ به یو څو قسمه خلک ذکر کوو. یو هغه قسمه خلک دي چې دا غوینه د شپږ منځونو نه کم منځونه قضا شوي زیات منځونه ته نه قضا شوي نو دی به څنګه راګرځي د دې څه طریقه ده. دویم نمبر هغه خلک چې دا غوینه د شپږ منځونو نه زیات منځونه قضا شوي خو هغوی ته خپل تعداد معلومي چې زمانه دونه منځونه قضا شوي دي نو دغه خلک به دا منځ څنګه راګرځي. دریم نمبر هغه قسمه خلک دي چې هغوی نه د شپږ منځونو نه زیات منځونه قضا شوي ډیر خو هغوی ته اوس تعداد نه معلوم چې زمانه څونه منځونه قضا شوي دي نو دی به دا قضا منځونه څنګه راګرځي. نو غوږ ته کېدی اول نمبر انسان چې هغه نه د شپږ منځونو نه کم منځونه قضا شوي نو د طویل شي صاحب ترتیب په د باندې ترتیب لازم دی. مثلا که د انسان د شپږ منځونو نه کم منځونه قضا شوي څلور یا درې نو اول چې د کم منځ قضا شوی لکه د سهار منځ نو دی به اول د سهار راګرځي بیا د ماسپښین ته قضا شوی بیا ماسپښین بیا د مازیګر داسې نشي کولی چې د سهار او ماسپښین مازیګر د قضا شوی نو دی اول پکې مازیګر ادا کی بیا ماسپښین بیا سهار د باندې ترتیب لازم دی چې د شپږ منځونو نه کمی. او دویم نمبر انسان چې پاغه د شپږ منځونو نه داغه نه زیات منځونه قضا شوي اوس د دا منځونه راګرځي او د تعداد معلوم دی چې زمانه 15 ورځې زمانه 20 ورځې زمانه یوم یاش منځونه قضا شوي دي اوس به د څنګه راګرځي نو د اوس ترتیب ته ضرورت نشته دی د د لپاره ترتیب لازمي نه دی چې څنګه د اسانه د پاغه طریقه باندې دا منځونه راوګرځي. خو ډیر اسانه طریقې دا ده چې د کم منځ کې د سهار منځ کې جو د سهار هغه یو دی سره قضا راګرځي ماسپښین دغه سره یو قضا راګرځي مازیګر دغه سره ماښام هغه سره ماسوتن دغه سره داس یو میاشت دی د قضا منځون راوګرځي چې د څومره تعداد د معلومي اق عمر دی سره د منځون راوګرځي چې د قضا چې دا به ادا شي. او دریم نمبر هغه انسان دی چې داغه ډیر منځونه قضا شوي خو اوس هغه ته تعداد نه دی معلوم چې زمانه د منځونه څومره قضا شوي دي زبو سکم دی به د منځونه څنګه راګرځي او د دې لپاره نیت څنګه د نیت د بیا وروسته وایم. فتاوی هندیه د قضا شوي منځونو په باب کې او حاشیه التحتاوی چې دی نو هغه دا مسله ذکر کړی ده من لا يدري کمیه الفوائد يعمل باکبر الرأي چې انسان ته خپل ډیر شه منځونه قضا شوي او د توس دا تعداد نه معلوم چې زمانه سونه قضا شوي دي نو د بزان ته یو اندازه یو ټارګټ بزان ته مقرر کی چې دومره زمانه منځونه قضا شوي دي نو هغه عمره اندازه کې بده دا منځونه راوګرځي. او کده ته اندازې نه لګي دا یو ټارګټ ځان ته نشو خو دی نو بیا طریقه دا ده چې حتی يتيقن انه لم يبقى عليه شيء نو چې د یقین راشي چې وس په د باندې یو شی نه دی پاتې شوی د باندې قضا مونږ نشته دومره پوری بده دا منځونه کوي چې کله یقین خاص شو چې بس ما منځونه راوګرځول نو بس دا غي پوری بده دا منځونه کوي. دا طریقه ده دغه درې واړو کسانو. اوس دغه کسان په نیت څنګه کوي د قضا منځونو د ادا کولو لپاره نیت څنګه وکړي انسان نو نیت تعلق د زړه سره دی بس دی په پزړه کې نیت کوي د اولنی قضا شوی منځ او کچرته په جبه باندې وای نو دی بیا د منځ د نیت په داسې کوي ها چې زمانه د ټول نه اول د ماسپخین چې کوم منځ قضا شوی دی هغه ادا کو هغه منځ بو کی نو په سباله چې بیا د ماسپخین منځ کوي نو هغه اولنی خو چې د کم قضا ادا کړی دا خو شوی دی اوس سبانه ماسپخین اولنی پاتې شو نو دی بیا د قشان نیت کوي چې زمانه اولنی کم د ماسپخین منځ قضا شوی دی هغه ادا کوم نو چې دغه ادا کې سبانه شي بیا مسپخین کوي نو خود په خود هغه سبانه بیا ورنه پاتې شو نو دغه شان اولنه به پکې وای د مسپخین پای کې دغه رنګ د سهار پای کې چې کم منځونه د ادا راګرځي قضا راګرځي کم منځ چې د قضا راګرځي نو د قنیت به سره کوي چې زمانه اولنه کم د سهار منځ اولنه کم د مسپخین منځ د مازیګر منځ د ماښام منځ د ماسوتن منځ هغه قضا شوی دی هغه ادا کوم. نو که په جو باندې وای جدا سي وای او کنه د ځړن نیتون کافي دی ځکه د نیت تعلق د ځړ